السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ما سره موجود دی دا ځوان وقاص خان جمکرپی او داخلو په منځ کې په جي ټي روډ باندې ولاړ یو. په دې جي ټي روډ باندې موږ مخکې هم خبره کړې ده او هغې نه پس مې بیا څه کار وشو. دلته دا څو ورځې شوي دي چې دا جي ټي روډ جوړ شوی دی، خو هغه بیا دوباره پولي شو او هغه د هغې د وجې نه اکسیډنټونه کېږي. دې نوجوان نه به مونږ خبره اورو د دې جي ټي روډ باره کې. د دوی ورسره دلته نږدې کور دی، خو دې سره مونږ د خپل چې کوم دلته هغې نه ریکویسټ کوو، هغې ته درخواست کوو چې هغې خصوصي طور باندې دا جي ټي روډ حوالې سره هایوې سره او د دوی سره دا منصوبه جوړه کړي چې هغه دیرپا وي. ډېر وخت دپاره کارامه دي، دا نه چې د یو باران او د یو ګرمۍ نه پس هغه خرابه شي. تاسو ته به مونږ د دې روډ صورتحال هم ښیو، خو اول تاسو راته دا ووایئ دلته څه صورتحال وي؟ اول خو ستاسو ډېره مننه، تاسو خپل ټایم وویښتو او دلته راغلئ. نو مونږ دلته مطلب د خوا کې را سره موټرونه سپر هم دی، دوی ته مونږ تقریبا دوی خپله هم ویني، بار ویني چې لکه بایک سره ورځې به کم از کم دلته 15-20 داسې ځوانان مطلب د ډېر عمر کسان، زنانه هم ورسره وي، ماشومان دا په بایک باندې راغورځېږي. وجه څه ده؟ صرف دا روډ خراب دی او دې ته څوک ګوري نه. لکه دا خو جي ټي روډ دی، مین روډ دی، په دې باندې خو هر قسمه خلک ځي، MNS کې ځي، MPS کې ځي. خو چونکې د هغوی په نظر کې اوسه پورې نه راغلی او موږ سره خوا کې دا موټرې والا دي، دوی په خپله هم راشي. اکثر هم دوی بیا ریسکیو د فونو کې ځکه اتورټیز والا دي، دوی ته خو زر راځي، هم د دوی په فون باندې راځي. خو د هغې نه باوجود هم دا سلسله جاري ده. روزانه کله 15-20 روپۍ چا لاس ولګي، چا خپه ولګي، مطلب ډېر خراب حالت وي. بل ورځ یو موټرسایکل والا پرېوتو، نو د هغه نه هایست ځان بچ کولو، نو هایست په مینز روډ باندې پرېوتو. 10-12 کسانو پکې، هغه خو شکر دی بس خدای پاک خیر کړو، څه نقصان پکې ونه شو. حالت داسې دي چې بلکل ویلو نه دي، صورتحال خراب دی. ګرانو کتونکو، تاسو ته به مونږ دا روډ هم ښیو او مخامخ تاسو ته که لږ زوم کړمه نو دغلته اوس اکسیډنټ وشو. دا خلک ولاړ دي او رکشې 2 چنګچیانې او دا روډ دی، دا اوس جوړ شوی دی جي. دا اوس جوړ شوی دی او د دې روډ تقریبا چې کوم ځای کې جي ټي روډ باندې روان یې نو تاسو ته په دې باندې دا پولې ښکاري او کډي دي او دا د موټر سایکل او کوم دلته مقامي خلک دي، اکسیډنټونه کېږي. نو د لارې ډېر لوی اهمیت دی. ګرانو کتونکو، د لارې ډېر لوی اهمیت دی او دا دې نه اصغې لرې کول، غنه لرې کول، کاڼې لرې کول، د لارې صفایي کول، لاره لویول، د دې ډېر لوی ثواب هم دی. نو موږ به خپلو مشرانو ته ریکویسټ کوو چې خصوصي طور باندې دې ته ترجیحي بنیادونو باندې په دې کار وکړي او دا داسې جوړه کړي چې دا زر نه خرابېږي، د دې لیولینګ صحیح وشي، د دې مټیریل پکې صحیح ولګي. ځکه چې دلته حادثات د دې معمولي کډو د وجې نه کېږي. موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو محلي وقوع اعتبار سره دا ډېر اهم ځای دی. پیرپیای او داخلو په منځ کې یو طرف ته ډي ایچ او آفس، هسپتال دی، کالج دی، بل طرف ته پیرپی کلی دی، ازاخیل دی، د NHA دفتر دی، موټروې والا دلته لوی دفتر دی. نو اهم ځای دی او دلته روډ سایډ هغه غاړو ته بیل لاره پکار ده د مقامي آبادي دپاره، سایډ روډ چې ورته وایي، هغه هم د دې پکار دي د داخل او پیرپی ترمنځ د حادثاتو کې کمې راشي. ډېره مننه. الله په امان.